अस्सलाम वालेकुम तासु ګوره پښتون ډیجیټل زیم شیراز احمد شرازي په نننی پودکاسټ کې با بجټ حواله سره خبرې ترې کوو چې بجټ کې سدي بجټ څنګه پیش کیږي بجټ کې مختلف سیکټرز د پاره سمره پیسې چې کوم دیغه مختص کیږي ما سره په نننی پودکاسټ کې د نظیر ټلویزیون نتورک یو ډیر ښه ریپورټر چې کوم په بجټ ایشوز باندې کوم چې د شان فاینانس او انرژي سېکټر باندې ډیر جوور نظر لري هغه سره بدن پودکاسټ کې خبرې اترې کوو عمر حیات سے ما سره موجود دی ډیر زیاته مهرباني تاسو د قیمتي وخت لپاره ویل کېږي چې بجټ د الفاظ ګورک دندوي څه مراد دي نه د ټول نه مخکې خو مهرباني تاسو راوخته ما او الفاظ ګورک دنده خلک د لپاره وایي چې دې کې اس سړی تم پوهه نه چې د بجټ کې صحیح سنشته د لپاره د الفاظ ګورک دنده وایي او بجټ ان سمپل ورډ چې کوم د استاسو آمدنی او استاسو څومره ایکسپنس دي دا ان سمپل ورډ بجټ دا دی. اوس یو کور بجټ دی هغه کس چې څوک کمایي کوي نو هغه دا ګوري چې زموږ آمدنی څومره ده او زموږ خرچې څومره دي. دا انتہائی یو ایزی وے ٹو انڈرسٹینڈ بجٹ. پاکستان کې غټه مسله دا ده چې پاکستان کې د بجټ چې کله راشي نو یو داسې غټ ایکسرسایز کېږي چې خلک به وایي چې یار دا داسې به کېږي مطلب خلکو ته ریلیف به میلاویږي او خلکو ته چې کوم دی دا شیزونه نو هغه شیزونه بجټ کې نه وي. دا موږ هر کال د بجټ کور کوو او بیا موږ چې کوم مینی بجټ شي شارٹ ټرم بجٹ سی او کال منس کې راشي یا بجټ نه 2 میاشتې بعد یا بجټ نه 2 میاشتې مخکې راځي دا مینی بجټ څنګه کور کو نو هغه کې ټیکسیشن معیار ځالي نو هغه ټیکسیشن معیار څخه کم دی هغه پاکستان کې ټول نه غټه مسله دا ده چې پاکستان کې کم حکومت راځي نو هغه داسې سیکټرز دي هغه ریلیف ورکوي او داسې سیکټرز دي چې هغه ریلیف نه ورکوي نو دا هر کس چې کوم دی دا یو ګیلې د حکومت نه او د لپاره د خلک وی چې دا الفاظ یو ګورک دنده ده او بیا چې کوم حکومت دی نو حکومت چې کله بجټ پیش کوي نو هغه بجټ هم داسې چې هغه کې عام د خلکو لپاره سر ریلیف داسې نه ښکاري او د کال بجټ کې هم ګورنمنټ وایي چې موږ به ریلیف ورکو خو د موږ آئی ایم ایف سره آئی ایم ایف د مشاورت سره موږ دا بجټ جوړ کړی دی. څومره انفلوئنس دی په دغه بجټ جوړولو کې د آئی ایم ایف؟ دا تقریبا دا دریم کال ده چې زموږ چې بجټ دی هغه د آئی ایم ایف د مرزا سره جوړیږي چې آئی ایم ایف مرزا نو هغه د بجټ به چې کم فګرز دي کم ټارګټس دي هغه به فائنلایز کیږي به چې آئی ایم ایف منشا مرزا نه نو بیا د بجټ چې کوم دی د ټارګټ چې کوم دی هغه حکومت ځان نه سیټ کولی نشي. موږ ولې آئی ایم ایف ته مجبور یو چې زموږ بجټ هم د هغوی انډر جوړیږي؟ موږ د دې لپاره مجبور چې موږ آئی ایم ایف نه قرض اخلو نو هغه کم قرض دی هغه موږ آئی ایم ایف موږ ته قرض ورکوي او موږ ته وایي چې دا کارونه وکړي. خبره دا ده چې آئی ایم ایف موږ ته ولې وایي آئی ایم ایف موږ ته د لپاره وایي چې مونږه آئی ایم ایف قرضدار یو صحیح شو نو آئی ایم ایف نه مونږه قرضې اخیستې دي ورلډ بینک نه مونږه قرضې اخیستې دي ایشین ډیولپمنټ بینک نه دا چې کوم انټرنیشنل فاینانشل انسټیټیوشنز دي دونه مونږه قرضې اخیستې دي نو هغه قرضې بیا واپس کول هم دي دا ټول نه غټه مسله ده. ډیټ اینڈ لایبلټیز زموږه تقریبا 130 بلین نه کراس شوی 130 بلین ډالرز نو کراس شوی نو مونږ به هغه ډیټ اینڈ لایبلټیز به مونږ به دا مونږ قرضې آلو او دا مونږ مخکې چې کوم مونږ مخکې اخیستي قرضې هغه قرضو باندې مونږ انټرسټ پے کوو هغه قرضې واپس کوو. اوس دا چې آئی ایم ایف د ایکسټینډیډ فنډ فیسلټي پروګرام ده دې پروګرام کې هم مونږ چې کوم 7 ارب ډالر مونږ ته به آئی ایم ایف ورکوي 2.1 بلین ډالر مونږ ته 2.2 بلین ډالر آئی ایم ایف مونږ ته ورکړی نو دا موږ ډیټ سروسنګ کې به استعمالو دې سره موږ بل څه کار کولی نه شو. دا چې خلک وایي که نه آئی ایم ایف کے پیسے ہیں اور یہ کھا گئے وہ کھا گئے دا داسې نه دا موږ د آئی ایم ایف چې موږ له د فاینانسنګ کوي او قرض چې ورکوي دا قرض موږ ډیټ سروسنګ باندې او د قرضې واپس کول باندې موږ دا کوو. دې لپاره آئی ایم ایف ځان سیف کوي چې د موږ دې ته به قرضې ورکوو زموږ کوم زاړه قرضې دي هغه به موږ ته واپس به میلاو شي
نو بیا IMF وایي چې تاسو خپل فسکل پوزیشن چې کوم دی هغه ښه کې. نو دا IMF مونږ ته ولې وایي؟ دا سوچ کول خبره ده چې IMF مونږ ته دا ولې وایي. مونږ په خپله ولې نه ګورو چې یار دا کار د زمونږ ملک دپاره صحیح نه دی او دا کار صحیح دی، دا کار وکړو دا کار نه وکړو. اوس دا دی چې هر کس یو دغه دی کم گورنمنٹ چې راځي، یو گورنمنٹ راځي هغه سیمنٹ سیکٹر ته، هغه چې کوم سټیل سیکٹر ته هغو ته ریلیف ورکړي. بیا بل ګورنمنټ چې راشي هغه د سګریټ باندې ټیکس ولګي، هغه د بل سیمنټ باندې ټیکس ولګي. نو داسې یو امبیلنس کار دی، بیلنسډ نه دی. ولې چې ټیکسیشن میئر چې کوم دی هغه بیلنسډ پکار دی. او پاکستان کې ټول نه غټه مسله دا ده چې FBR چې کوم دی دا چې کوم ټیکس آلی هغه ټیکس سنگل ټیکس نه آلی، هغه تقریباً 3 times ټیکس آلی. مطلب د ته وایي اردو کې تہرے ټیکس، مطلب چا باندې ډبل ټیکس دی. اوس زه چې کوم د شیز پرچیز کوم نو هغه باندې زه GST ورکوم. زه زما سیلري نه ایٹ د سورس ټیکس کټ کېږي. نو زه خو GST هم ورکوم، زه بجلی بل کې هم ټیکس ورکوم، زه انکم نه هم ټیکس ورکوم، زه هر ځای کې ټیکس ورکوم. نو دا داسې یو ټیکسیشن نظام دی چې دا نظام او بیا چې کوم بزنس کمیونټي ده هغو باندې بیا چا سره چې های انکم خلک دي نو هغو باندې بیا یو ایډوانس ټیکس وي، یو بیا فکس ټیکس وي، یو بیا داسې چې هر فردر ټیکس وي. نو دا شیزونه چې کوم دي دا زمونږ چې کوم د بزنس انوایرمنټ دا هم چې کوم دی. ولې چې پاکستان کې مونږ وایو چې بزنس فلرش نه کېږي، پاکستان کې مونږ وایو چې انڈسٹری نه لگی. نو څنګه به لگی انڈسٹری چې مونږ وایو یہاں جی آپ یہ چیز امپورٹ کرتے ہیں، اگر را مٹیریل باندې هم ټیکس ورکي صحیح شو، اگر را مٹیریل امپورٹ کې هغه باندې هم ټیکس ورکي، بیا فنش پروډکټس باندې هم ټیکس ورکي. نو هغه به څنګه دا شی دلته به مونږ ارزان به ملاو شي. مونږ اوس زمونږ یو بله مسله ده هغه زمونږ روپی ډپریسیشن دی. مطلب چې کم اوس ډالر په مقابله کې زمونږ روپی قدر دی هغه اوس کم دی صحیح شو. اوس زمونږ تقریباً شپږ کاله مخکې 125 روپۍ 120 روپو یو ډالر پاکستانی، اوس مونږ 282 روپۍ ته رسېدلي وو. نن ورځ چې کم د 282 روپۍ ریټ دی. او مونږ بجټ چې پروس کال چې مونږ دې کال چې مونږ بجټ جوړ دی هغه 290 روپۍ ډالر باندې جوړ دی. او بیا مونږ چې کوم را روان دغه دی هغې کې هم مونږ 290 روپۍ ډالر باندې بجټ به جوړو. نو دا چې کوم خبرې دي دا پکار دی مونږ ته چې مونږ ته خپل فسکل پوزیشن سیټ کولو لپاره IMF ته کتل نه علاوه مونږ ځان کې خپل چې کوم ریفارمز دي هغه وکړو. IMF مونږ ته وایي ریفارمز وکړئ. نو مونږ به IMF وینا باندې ریفارمز کوو خو مونږ په خپله ریفارمز نه کوو. ایوری گورنمنٹ چې کوم دا کلم راځي نو هغه ریفارمز په ایجنډې باندې او ریفارمز په سلوګن باندې راځي لیکن هغه ریفارمز نه کوي. اوس یو اگزامپل دا گورنمنٹ چې کوم ادارې دي او رائټ سایزنګ، نو او رائټ سایزنګ کې چې کوم دی ټول نه مخکې دوی چې کوم دی ګریډ 1 نه 16 پورې چې کوم دغه اسامیان یو هغه ختم کړي ٹھیک شو. هغې نه بعد چې کوم دی اوس مونږ ګورو چې یار دا تاسو اسامیان ولې ختم کړي؟ ولې چې تاسو اسامیان اوس خلک ګورنمنټ جاب ته ګوري. ولې چې زمونږ پرایویټ سیکټر چې کوم دی هغه کې دومره پوټینشل نه دی، هغه باندې دومره مونږ ټیکسونه ولګول نو هغه به څنګه خلکو ته انډسټریز به لګي یا کمپنیانې به راځي نو هغه څنګه به خلکو ته نوکریانې به ورکړي. خو دا ټول نه غټه مسله ده چې دا یو سایډ باندې ګورنمنټ خپل چې کوم اسامیان دي هغه هم ختمي او بیا چې کوم پرایویټ سیکټر دی یا انډسټریز دی نو هغې له هم نه پرېږدي چې تاسو خلکو ته روزګار ورکړئ. نو بیا دې لپاره یو ملک کې چې کله دا کار وشي نو بیا هلته امن و امان ډېره غټه مسله وي. اوس مونږ وایو چې یار دا بلوچستان کې، خیبر پختونخوا کې یا کراچۍ کې ایون نو یو بېروزګاري ده. اوس بېروزګار کس ته چې کوم دی 1 لک روپۍ راکا 2 لک روپۍ راکا هغې ته وایي دا کار وکړه، هغه چې څومره غیر قانوني کار یې هغه به کوي. نو دا ټول نه غټه مسله ده چې خلک خوشحالي نو ستاسو ملک کې چې کوم دی امن و امان مسله هم نه، معاشي طور باندې تاسو خوشحاله امن و امان اس مسله نه ده. خلک خپل کار کوي، نوکریانې کوي، یا خوا د خوا ځي راځي. اوس چاینا چې کوم دی اگزامپل ده موږ سره
ما ته یو کس وویل چې یار 1984 کې زه بیجینګ ته رالم، بیجینګ او پېښور، او ما دا وکتو چې پېښور چې کوم دی د بیجینګ نه بره و هغه ټایم 1984 کې، او اوس وی وګوره دا بیجینګ دی او پېښور ته هم وګوره. کال 2015 شپږم چې کوم بجټ دی په دې کې عام غریب عوام لپاره څه دي، عام خلکو لپاره څه دي؟ د بجټ کې عام خلکو لپاره سم نه، عام خلکو ته دا ګوره اوس ګورنمنټ وایي چې مهنګایي کمه شوې ده. دا مهنګایي دې لپاره کمه شوې ده چې ګورنمنټ چې کوم دی دا چې غنم دی دا غیر ریټونه چې کوم دي هغه اوس ګورنمنټ سیټ نه کوي، اوس خلک خپله خرڅوي خپله علي، نو دا دې لپاره اوس وړو ارزان شو، ویجیټیبلز هغه ارزان شوی، کم شیزونه ګران دي هغه ګران دي، نو دې لپاره د ویجیټیبلز او دا شیزونه چې ارزان شوی نو اټومیټیکلی چې کوم انفلیشن دا کته راغله، نو ګورنمنټ کریډټ علي چې مونږه دا میرز اخیستی دي او دا انفلیشن چې کم دی هغه کته راغله. داسې خبره نشته. اوس مونږه دا و چې یار تاسو چې کله وایئ چې عام خلکو ته ریلیف دا دی چې اوس هر شي باندې 18% GST ده. صحیح شو. اوس موږ وایو چې یار یو عام کس یو شی علي هغې کې پی دی، هغې باندې 18% GST ده، هغې کې د دالونه دي، هغې یو مارټ باندې سړی ځي نو هغه ګوره عام یو کس غریب کس هم مارټ باندې ځي هغه وایي چې یار دلته به شی ارزان به ملاو شي. اوس د کوم موږ سره غټ د چې کوم دغه جوړ دي کیش اینډ کیریز، نو خلک هلته ځي نو وایي چې دلته شی ارزان به ملاوي، خو هلته هم 18% GST چارج ده. نو عام خلکو لپاره دا ده چې تاسو وایئ چې دا دالونه ارزان شي، دا کوم اسینشل آیټمز دي، دا نه چې تاسو مونږ وایو چې نه تاسو دا بوتلې چې کوم کولډ ډرنکس دي دا ارزان وکړئ، یا تاسو داسې شیزونه ارزان وکړئ چې دا لګژریس آیټمز کې راځي، نو هغه مونږ نه وو غوښه ګران کې، خدا د سبزي دالونه دا شی ارزان پکار. اوس چکن چې کوم دی 600 ته رسېدلی، اوس بیا چې کوم دی 400 ته راغی، نو دا یو چې کوم دی کارټلایزیشن د ملک کې ډېر دی، دې ملک کې چې کوم دی عوام ته ریلیف ملاودل ډېر ګران دی، ولې چې ایفرټس ګورنمنټ هم نه کوي، ګورنمنټ هم دومره ایفرټ نه کوي عوام ته ریلیف ملاو شي. اوس بجلی اعلان شوی وه، ستا سامړه شوی وه که نه، وزیر اعظم اعلان کړی و، نو څومره ریلیف دی هغې کې، هغه چې کوم دی هغه ریلیف چې کوم فیول ایڈجسټمنټس دي هغې کې چې کمی راغلی ده دې لپاره خلکو ته ریلیف ملاو شوی ده. اوس هم د بیس ریټ چې کوم دی بنیادي د بجلی یونټ فی یونټ ریټ چې کوم دی هغه اوسه پورې اق کوي دی، هغې کې کمی نه ده راغلی. نو دا وایي د ګورنمنټ هسې بس یو اعلان وکړي چې موږ ریلیف ورکوو، داسې دی یعنی عام غریب چې کوم لوور میډل کلاس یا میډل کلاس لپاره ریلیف نشته. دفاعي بجټ کې د اضافي خبرې کېدلې، آیا شته پکې دی پیرا؟ او تقریبا 300 بلین چې کوم دی دفاعي بجټ انکریز ده پروس د کوم دا کال دی 2024-25 کې 21 سمثنګ هو، اوس 24 سمثنګ به 300 بلین انکریز ده، یا 2500 ارب پورې هم 2.5 ټریلیون پورې هم رسېږي. څه وجه ګڼې ده دې؟ دا دې لپاره چې اوس موږ انډیا سره چې کوم مارکه شوې وه نو هغې کې زموږ افواج پاکستان الحمدلله موږ اټمي ملک او انډیا دا ویل چې یار دا یو داسې ملک دی اکانومي خراب دی او موږ 2-3 ورځو کې به کار به ختم کړو، او چې کوم جواب هغې ته ملاو شوی دی هغې جواب په وجه باندې چې کوم دی حق دی، ولې چې زه اوس دلته ناست یم، ته دلته ناست دی، اے سی لګېدلی دی، په ارام دمې باندې ناست وو. اوس چې کوم بارډرز باندې یو فوجي ولاړ دی د ګرمي کې د سیالکوټ ورکنګ باونډري، دا چې کوم زموږ بل بارډر باولپور نه اخوا دا او سند کې چې کوم زموږ بارډرز دي نو هغې بارډر باندې دومره ګرمي ده، هغه ګرمي کې کم هغې وردي اچولی ده، کم ټوپۍ اغوستی ده، هغه یو ډېر ګران کار دی. او یو دا کار هم ګران دی چې تا ته پته دی چې یار زه دې ټایم دشمن مخامخ یم، او 30-40-50 هزار لپاره څوک خپل دا یو جذبه نو دا دی چې ډیفنس بجټ باندې موږ
صحیح ایجوکیشن بجټ څومره دی ځکه چې زیاتره سټوډنټان د یونیورسيټي چې کوم ملازمین دي کوم ټیچرز دي کوم پروفیسوران دي هغوی هم مطالبه وي بیا هم ایجوکیشن سیکټر خکول دپاره د خلکو توقعات وي خلکو نظر وي ایجوکیشن لپاره څومره بجټ دی څومره رقم چې کوم دی هغه مختص کړی شوی دی او په دې کې څه دي ایجوکیشن چې کوم ډیولپمنٹ بجټ دی که نه هغه فیډرل ایجوکیشن چې کوم وزارت ده هغه 19 بلین ده او higher education commission هغه د 50 بلین پورې ده خو after the 18th amendment دا چې کوم ایجوکیشن او هیلث دا پروونشل سبجیکټس دي دا اوس پروونسز ته پکار ده چې خپل ایجوکیشن سټینډرډ خپل هیلث سټینډرډ چې کوم دی هغه څنګه مینټین کړي خو د فیډرل ګورنمنټ بیا هم HEC چې کوم بجټ د هایر ایجوکیشن کمیشن هغه 50 بلین او بیا چې کوم ولې چې هغه HEC بجټ د لپاره زیاتی چې پاکستان کې د HEC انډر ټول پاکستان کې ډیفرنٹ پروونسز کې یونیورسيټیانې دي بیا و خرچې او خو د خدای شیزونه چې کوم دي دا ضروری دي خدا دې چې هیلث او ایجوکیشن چې کوم د سپیسیفیکلی پروونشل سبجیکټ د خیبر پختونخوا بجټ حواله سره ډېر زیاتې خبرې کیږي ځای خبر تاسو تعلق هم د خیبر پختونخوا سره دی او د خیبر پختونخوا بجټ او وفاقي بجټ کې تاسو څومره ډیفرنس ښکاري دا اوس وفاقي بجټ چې کوم دی یو ټول ملک بجټ دی خیبر پختونخوا چې کوم بجټ دی هغه زموږ خبر هم شوی دا چې کوم انوال پلان کوارډینیشن کمیټي میټینګ وغه نه بعد مزمل اسلم چې کوم ایڈوائزر فائنانس ته نو هغه وته هغه ویل یار हमें तो 53 करोड़ रुपए दे रहे हैं نو بیا چې موږ احسان اقبال نه تاسو کو نو هغه ویل چې دا اوس موږ IMF وینا باندې چې کوم دی دا موږ کټوتی کړي دا مکه موږ زیاتې ورکو اوس IMF به چې د پروونشل څومره ایڈمنسټریشن دی هغه خپل ډیولپمنٹ چې کوم کارونه دي هغه په خپل دی وکي نو دام صحیح ده چې صوبو له پکار دی خپل ریونیو جنریټ کی د خپل ریونیو جنریشن کار وکي دا د چې موږ اوسو چې یو ډیولپمنٹ سکیم دی یا ډیولپمنٹ پروجیکټ دی نو هغه پروجیکټ موږ دومره دغه شفافیت راوړو چې هغه نه موږ ته پیسې بچ شي پاکستان کې مسله دا ده چې موږ کم ډیولپمنٹ پروجیکټ شروع کوو هغه PC1 یو بند کمرې کې جوړو او بیا بار چې لاړ شو نو هغه بند کمرې نه بار لاړ شو هغه کاسټ چې کم دی هغه تقریبا 10 بلین روپیز هاي بار ته چې آن ګراوند لاړ شو دا ټول نه غټه مسله چې موږ خپل د چې کوم صوبایي اخراجات دي هغه موږ بچت وکړو او دا چې اوس علي امین صاحب هر دریم سلورم ورځ چې کوم د اسلام آباد باندې چړای کو دا ته پته ده کم ځای نه خرچه کړی و صوبایي ځای خبره he is چیف ایگزیکټیو اف د پرومس نه صحیح نو هغه دا چې اوس د بچکړیو پیسې نو دا خلکو دغه منه بلګې دل کنه دا سوچ کول پکار دی پولیټیکل انسټیبিলিټي کوم دا یو ګورنمنت راغی فارم شو نو بس دیټس اټ نو بل ته اپوزیشن لدا پکار دی چې یو تعمیری چې کم تنقید دی هغه دیو کی دا جلسه جلوسونه درنې دا شیزونه زموږ اکانومي لا زموږ ملک لا دا چې کوم دی تقریبا لس کال وروسته کی ډیولپمنٹ په لحاظ صحیح دا پلانینګ خو وشي رقم چې کوم دی هغه مختلف سیکټرز لپاره مختص شي په دې باندې هر کال عمل درآمد څومره کیږي دا عمل درآمد هم کیږي خدا دې چې بعض پروجیکټس دي سي کم پروجیکټس لپاره فنډز الوکیټ کیږي نو هغه پروجیکټ کمپلیشن دا ټینیور چې کوم یې 3 کالي سب پروجیکټس دي سي 15 کالي نو د لپاره هغه یو اوس دې چې کوم بجټ کې د فیډرل PSDP نه یو پروجیکټ لپاره اوس هغه د 200 بلین یو پروجیکټ نو هغه لپاره 40 بلین الوکیشن بکیږي ولې چې هغه د څلور کالو دغه دی یو پروجیکټ نو دا د لپاره چې کوم د ټوکړو کې دغه کې الوکیشن او بعض دسی چې پروجیکټ کې ټول نه غټه مسله دا ده چې زموږ چې کوم پاکستان کې پروجیکټس دي هغه په ټایم باندې کمپلیټ کیږي نه نو بیا دا چې کله سیمنټ ریټ هاي شي کله سټیل سریا دا ګران شي کله سیرامیکس ګران شي
نو بیا د دې لپاره هغه پروجیکټ کاسټ چې کوم دی هغه ایکسکلیټ کېږي. نو دې کې موږ ته بیا ریوایز PC1 جوړول پروزي. نو دا ولې چې زموږ نیګلیجنس دی، زموږ ګورنمنټ نیګلیجنس دی، زموږ چې کوم بیوروکراسي ده هغې نیګلیجنس دی چې موږ ټایم باندې یو پروجیکټ موږ ټایم جوړ کړی یار دا 31 ډسمبر 2025 ته به دا پروجیکټ به کمپلیټ کېږي. نو هغه موږ نه کوو ولې چې مانیټرنګ یو سیسټم چې کوم دی هغه د پاکستان کې هغه لیک کوي. صحیح. ډېره زیاته مهرباني قدرمند خوږو کتونکو عمر حیات صاحب موږ سره موجود وو. هغوی سره موږ چې کوم را روان بجټ دی په هغې باندې خبرې اترې وکړې. دا بجټ به په دې باندې به څومره عمل درآمد کېږي، مختلف سیکټرز دپاره څومره رقم چې کوم دی هغه مختص کړی شوی دی. په دې باندې موږ هغوی سره خبرې اترې وکړې. په روان پوډکاسټ کې به ستاسو په خدمت کې ورځلې بیا حاضرېږو. تر هغې پورې اجازت راکړئ. الله حافظ.